जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कतुनको ज़ैम मंजूर अहमद तातो होस्ट दिन मुतरा पा स्टूडियो की मौजूद दी द पीके 83 जमात इस्लामी अमीर नूर गुलाम साहब आगे द टोल नावल मुंग पा स्टूडियो के परातक बने हर कले वायु जी स्तड़ी मशी मेहरबानी जी गुलाम दर साहब दारा तो वही चे मौजूदा चिकम कशीदगी द पाक भारत हवाले सरा नो कचरता सो गुर द पार्टीशन नवाले तक दे दम पूरी د انډیا او د پاکستان چې کوم دا کرایسس دی دا روان دي چې تاسو په کوم نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو شکریا دا کوم تاسو د چینل شکریا دا کوم چې کوم اهم ایشو ده نن تاسو په غي باندې دا پروګرام وړاندې کوي. الحمدلله پاکستان آرمی چیف ویلي دي چې هغه یو گزار کوي تاسو به دوه گزار کوي. بالکل دا د دې چې کوم دوه خپل چې کوم جملهانو هغه چې کوم ریزاین وکړو دا هم د هغې شرکت یو ځمکه وه چې د هغې یو ناکامي دی او فیلي دی چې د هغې دوه چې کوم جملهانو هغې باقاعده ریزاین وکړو نو موږ سرکار ته په مخ دا هم یو څه کړی بالکل دا زه تاسو ته وایم جنرال په خپله دا وویل چې دا زموږ اندروني معامله ده دې کې پاکستان نه ملوث دی او نه موږ سره شواهد شته د پاکستان خلاف ځای تو اوس ایویډنس هم ریسرچونو کې پیش کړو نو دا هم د هغې د ټول نه غټه ناکامي ده چې د هغې دوه لیفټننټ جنرال په خپله استعفا ورکوي چې مودي ته وایي چې تاسو زه تاسو یم د دروغو یو ډرامه جوړه کړه خبره د پاکستان د امیج خرابېدو لپاره او پاکستان په دنیا کې تنها کېدو لپاره او د پاکستان معاشرت معاشي توګه باندې دا کار نیموشو روان دي دلته د تاسو قیمتونه کم شو د وړو د یو شي بل شي الحمدلله چې کوم نوی ګورنمنټ راغلی دی هغې بهترین معاشي اقدامات کړي دي په هغې کې IMF نه چې کوم قرضې وکړه دا د ورلډ بینک له دې ورځ پرون وله قرضه ورکړې ده نو پاکستان یو ښه صف ته روان دی نو انډیا دا نه غواړي چې پاکستان په خپلو پښو ودرېږي او پاکستان یو ویټمین ملک دی دا موږ هندوستان ته ویمو الحمدلله چې موږ د خواسم زه تاسو په جنګ کې کردارې سړی خواسم په جنګیا کردارې سړی ځان مړ کوي خبره ده د دنیا په بل سړي باندې حمله کوي نو موږ الحمدلله تیار یو زموږ فوج تیار دی زموږ عوام تیار دی او زه خیرات تحسین پیش کوم ټول مذهبي سیاسي قوتونو جماعتونو ته چې هغې په مینار پاکستان کې ټول مذهبي جماعتونو یو هفته مخکې یو بهترین کنوینشن وکړو او د دې اظهار یې وکړو چې موږ د پاک فوج سره او د پاکستان د سلامتیا لپاره موږ یو یو انشاءالله تعالی او د پاک فوج نه به مخکې ټول مذهبي جماعتونه مخکې جنګېږي. دا ته وایي چیرمین صاحب چې سوال به وګورئ معاشي اقتصادي د دې حوالې سره خبرو د پاک انډیا د دې حوالې سره چې پاکستان په معاشي توګه باندې هسې کمزور ملک دی او اقتصادي توګه باندې کمزور دی خبره ده خو انډیا څلورم نمبر غټ معاشي طاقت دی نو د دې ټول نه زیات نقصان به په هندوستان باندې وایي د هندوستان چې کوم غټې کمپنۍ دي ټاټا شو یا داسې نور کومې کمپنۍ راغلي بل IT کې هندوستان ډېر مخکې موږ ډېر مخکې روان دی نو هندوستان ته به د دې د ټول نه زیات نقصان دي خو ما ته ښکاري نه چې هندوستان زه تاسو وایم پیلو کې داسې زه تاسو وایم د امریکای او د یهودو آشیرواد حاصلولو دپاره هغه هسې دوړه دباو کوي خو هغه انشاءالله تعالی د جنګ جرأت وکړي پرون که تاسو وګورئ په جموں کشمیر کې د هغې سوله ریفل تیارې هغې راغلې وي او هغې چې کله راړې او پاکستان کله GFC تیوندین تندر ورپسې وروختل فضا ته نو هغې وتښتېدل نو هغه پاکستان خو د چپې د پاکستان فوج د پاکستان فوج د پاکستان نیوي الحمدلله د چپې د خپل ملک د حفاظت نه باخبره دی الحمدلله زه تاسو ټول پاکستان د پاکستان پښتانه او پښتنو موږ دا ویلو چې پښتو نه مو څنګه کشمیر هغه نیم کشمیر آزاد کړی نو الحمدلله که غزوه هند جوړه شوه نو الحمدلله زموږ دا نیم کشمیر پاتې د ټول نه پیله خو انشاءالله دا کشمیر موږ یې آزادوو. دا راته ووایي جمیل صاحب چې دا NOC لاین اف کنټرول دوی بار وایلیشن کوي نو دا د پاکستان د صبر امتحان نه اخلي د پاکستان په هر موقع باندې صبر کړی که هغه د سینتاز حوالې سره د اوبو حوالې سره مختلف بدي حربې په موږ استعمالې کله اوبه زیاتې کړي کله یې کمې کړي کله د سیلاب صورت اختیار کړي نو دې خو په موږ باندې هر انډیا د پاکستان د ناکامولو دپاره او د پاکستان د تباه کولو دپاره یو منصوبه نه ده درلود خو الحمدلله د پاکستان فوج د پاکستان یو مضبوط فوج او د پاکستان عوام د اتفاق او د اتحاد په وجه پیلوسي باندې هغه مختلف حربې استعمالوي او ټول پیلوسي باندې شکست هندوستان ته شوی که تاسو د ابینندن واقعه وګورئ که تاسو د دې نه مخکې وګورئ دا دوه ډرونې چې کوم جاسوس تیارې کومې دوه ډرونې دوه درې ورځې مخکې رالېږلې وې هغې ولره وغورځولې نو دا خو مختلف تاسو ګورئ زه تاسو یم هغه روزانه ګوري او بل د انډیا خپل عوام هم دا وایي چې کوم سیک کمیونټي ده یا کوم نور عیسائی کمیونټي ده هغه دا هغې ته وایي چې تاسو په دې وخت کې
کې د پاکستان سره جنگ نشي کولای. د پاکستان فوج او بهادر فوج دی هغه د ټول عمر نه په جنگ کې دی. هغه تاسو ګورئ د افغانستان د سیډیا د نیټو د سیډ ته وګورئ دا فوج ته په بارډر پروت دی او د جنگ په حالات کې د 15 کاله مونږ تیر کې کړه د مکو نو خو الریډي دي سي سره عادت دي خو هندستان ته ودا ډیر ګران دا جنگ ډیر ګران. اخر کې څه میسج ورکول غواړي د پاکستان دی عوامو ته؟ د پاکستان دی عوامو ته موږ دا میسج ورکو چې ان شاء الله تعالی موږ د خپل فاق پور سره زکات سم شان بشانه ولاړی مالی جاني قرباني ته ولاړی کاږي کې د پیسو قرباني راځي ټول د پاکستان عوام او ټول په دې متفق دي او کاږي کې جاني قرباني راځي ټول پښتانه ان شاء الله تعالی د سفیول کردار ودا کوي. هر پښتون سره په کور کې ټوپک هم شته وسلم سره شته او کارتوس هم سره شته او هر پښتون دا وایي تاسو به د ویډیوګانې په سوشل میډیا کې چې موږ په ټوپک کلاشنکوف یې زړه موږ صفا کې او موږ د هزویګین د لپاره تیار یو. جی کتونکو بالکل دا د جماعت اسلامي د پی کې 83 امیر جناب محترم غلام صاحب چې د خپل خیالات اظهار وکړو او دا خبره غوښتل دلته څرګنده او واضحه کړه انډیا دې که په پاکستان حمله کوي نو دا به یو ځل غلط سوچ کوي ولې چې دا هغه قوم دی چې دې قوم ټول عمر په حالت جنګ کې تیر کړی دی او موږ سره چې کوم دی د کلمې طاقت دی نو که چېرې انډیا دا غلطي وکړه نو موږ سره یو کوم اټمي قوت و دې سره موږ سره غوړي ابدالي هدف نو د دې یو خار هم موږ محفوظ نه دی نو انډیا چې کله هم داسې یو حرکت وکړي نو په هغې دې سر ضرورت وچوکي د یو نوي مېلمه سره به ستاسو په خدمت کې بیا تېرېږو په لوی الله سپارم د الله په امان.